السلام علیکم ملګرو. دا خانوزی بازار دی. نن د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نورو مختلفو پارټیانو له طرفه زه تقریبا مکمل په پښتون بیلټ کې او اکثره بلوچستان کې شټر ډاون او پایجام هړتال دی. دا دکانونه ته وینئ، دا د ماپښین 2:30 بجې دي، یعنې د خانوزی بازار مکمل بند دی. نو دا خلکو هم ډېر دغه ورسره کړی دي، دغه چوک موږ د ښکاره کوي، دا دکانونه مکمل بند دي. دا کومه بدترینه داندلي سوګي ده، واره یو ته نوټیفیکیشن ورکړي، هغه کامیابه کړي، بیا پیسې واخلي، بیا بل ته ورکړي. نو یو پسخند دی په دا پښتنو یې وایي، په ګرد پاکستان کې دغه حال دی. دا هړتال دی، ته یې وینې دغه دی، دا مکمل هړتال دی. دا په خانوزۍ کې دا د درزیانو ګلۍ ده. خانوزۍ کې دغه تاړه روډ دی، دا د نایانو ګلۍ ده. دا هم تقریبا مکمل طور پر شټر ډاون هړتال دی. دا بیا د خانوزۍ مین چوک دی، دا مکمل بند دی. تقریبا یو دکان ماسې اوس یو میډیکل یا یو سبزي والا یا شیدو والا خلاص دی، نور ګرد بند دي. دا دکانونه ګرد بند دي، دا هم بند دي. دغه دی، دا د خانوزۍ مین چوک دی. دا موږ له لوړه ځای ډرون دغه هم د ښکاره کړو نظاره. دا تقریبا ګرد بازار د خانوزۍ غ بند دی، ته یې وینئ. تقریبا یو دکان هم نه دی خلاص. دغه دا بل روډ دی. ملګرو، اوس خبره دا ده، هړتالونه خو به وشي، پایجانو شټر ډاون هړتالونه به وشي، مګر موږ که د هرې پارټۍ والا دي، دا سرتربرونه یو، د یوې علاقې یو، د یوه کلي یو، د یوه ملک یو، یوه مهاجره ده. دغه شی باید چې موږ معلوم کړو چې دا کومې کیسې کږي. یوه ته نوټیفیکیشن ورکړي، هغه یې وګټي، بیا بل ته ورکړي، بیا ګرد یو بل موږ سرجنګ دی. آیا دغه زموږ دښمن څوک دی؟ موږ به کله دا اتحاد و اتفاق کوو؟ پرون د یو دغه ډېر ښایسته مثال پیش کړی، حافظ نعیم د جماعت اسلامي امیر، د کراچي امیر، چې هغه ویل دغه سیټ چې کوم ماته راکوي، دا ما نه دی ګټلی، دا بل چا ګټلی دی. دغه کوم خلک چې پیسې چلوي په کروړاو، دا آیا چې کسه دغه یې وګټي، دا ګټنګ درته خوند ورکوي چې عوام تا ته ووښ نه کړي در، او ته برته بیا پر دغه ځای ناست یې چې دا ما ګټلی دی، بیا په ده خوشحالي مناوه. بله خبر دا د زموږ علاقه کې دلته په خانوزیو په کلاسیبلا کې ډېرې غټې دماکې وسوې، ډېر کسان، ډېر غریبان کې شهیدان سو. ډېر خلک ما لیدلي دي چې ویې ګټي، هغه ټکان هم کوي، هغه نورې کیسې هم کوي، هغه ډولونه هم راولي. دا ډېر بد کار دی. او دلته بیا بله خبر دغه ده چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ و دغه ته کښېنستله، و جمعیت له هغه سره اتحاد وکړلی. به قول د خلکو چې دا کوم ویډیو راځي یا کوم دغه راځي، اوس موږ خو د دغه دلیل نه لرو چې دا حقیقت دی، چې هغه راولاړ سو، پیسې یې ورکړلې، دوی کرنل څوک دی، هغه دغه سیټان هغه واخیستل. اوس دا ګسر دی، ښه کار دی. موږ باید چې دا اتحاد و اتفاق وکړو. دا زموږ علاقه ده، موږ د یوې کلي، د یوې علاقې یو. باید چې دا خلک ګرد په دا پوه شي، دا موږ خلک سره جنګ وي. دا د انګریز یو قانون دی، ډیوایډ اینډ رول، کسان ځله جلا کړه، بیا یې سره وجنګوه. نو دا شی خو شروع دی، باید چې موږ سر خلاص کړو. د ګردو پاټیانو والا ګټنګ و بایلنګ چې دی، دا څه د جنت ټکټ نه دی چې دا به بیا ځي په دنیا او آخرت کې به دا بیا کامیاب وي. دغه ګټنګ معنا نه لري. معنا دغه لري چې موږ کوم چا چې په حقیقت کې ګټلګي و، هغه ته باید چې خپل مینډیټ ورکول شي، بل خپله دا ووایي چې دا پلاني ګټلګي. دغه هړتال ته یې وینئ، هړتالونه خو به کش ښه کامیاب هړتال دی. نو باید چې موږ سر خلاص کړو.